محترم سامعینو، نن په جامعه نوشهره کې د فهمیدین کورس نه شلم نمبر درس ته په موضوع د فضایل قرآن. محترم سامعینو، د قرآن مجید ډیر زیات فضایل دي او کم انسان چې قرآن مجید یاد کی دغه انسان باندې الله جل جلاله خپل رحم او فضل هم کوي. او قرآن مجید د انسان د پاره چې کم دی د شفا یو غوندو نلوی ذریعہ ده. محترم سامعینو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته روایت کړي حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ته دوی مبارک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وی پتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه قرآن مجید یاد کی او بیا بل لوخی. محترم سامعینو، اوس هر یو انسان ته پکار دی چې په دې حدیث مبارک باندې عمل خامخاو کی، ځکه چې بهترین انسان هغه شو چې خپل هم قرآن یاد کی او بل له مخی. محترم سامعینو، دغه شان د قرآن مجید ډیر زیات فضایل دي. کله چې انسان قرآن مجید په خپل زندگی کې راولي او دا دی خپل معمول جوړ کی، دغه انسان زړه به انتهایی ډیر زیات غټ سکون ملاويږي. د دنیا د کارونو نو بیا یو سیټ تشي او بل دار که د دنیا کار هم کوي او دی په دنیا کې مشغولي او ورسره د دین او قرآن مجید چې کوم د معمول جوړ کړي دی دا کار هم کوي. الله جل جلاله دل په دې کې برکت اچي. محترم سامعینو، دغه شان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دوی فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کله چې انسان د قرآن مجید یو حرف وای وی په دغه یو حرف باندې الله جل جلاله دغه انسان ته یو نیکی ورکی، خدا یو نیکی بدل لسو نیکو برابری. محترم سامعینو، دغه یو نیکی بدل لسو نیکو برابری. اوس کله انسان قرآن مجید راوالی او دی په هغه کې صرف وی چې الف لام میم، نو دا یو حرف نشو، دا درې حرف شو. الف ځان له حرف شو، لام ځان له حرف شو، میم ځان له حرف شو. تاسو سوچو کې کله چې انسان په قرآن مجید کې یو آیات وای، اوس په دغه آیات مبارک کې سو حرفونه دي، بیا چې کله د قرآن مجید نه یو رکوع دی تلاوت کی، تاسو سوچو کې په دغه رکوع کې به څومره حرفونه. محترم سامعینو، دغه شان تاسو سوچو کې چې دغه انسان پوره صورت چې کوم نه دادی تلاوت کی د قرآن مجید، هم دغه شان سوچو کې د رمضان المبارک عظیم میاشتا چې په دې کې انسان د قرآن مجید اختتام کوي، د الف لام میم نوالی در والناس پورې، د الحمد نوالی در والناس پورې دی د قرآن مجید اختتامو کی څومره حرفونه د الله جل جلاله د کلام نه ادا کو، دغه انسان له بسمره نیکی ملو شوی. محترم سامعینو، هم دغه شان د حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت تی دوی مبارک فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کم قرآن مجید ته دا چمړی یعنی دغه کپړی او پای کی قرآن مجید رانغختی، وی دغه چمړه چې کم دی پدی باندې بر جهنم اور اثر نه کیدا بنسوځي. تاسو سوچو کې چې کله یو انسان په سینه کې قرآن مجید پروتي، دغه سینه چې کم دی دا زړه چې کم دی دام د چمړې دنه نه دی، د دې د پاسه چمړه ده، نو دغه چمړې له بوم الله جل جلاله څه ضرر نه ورکي. محترم سامعینو، دغه شان قرآن مجید چې کم دی دا د انسان د پاره د شفا یو غټه ذریعہ ده. ځکه محترم سامعینو، یو کرته حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دوی فرمائی چې مونږ په سفر باندې یو، چې کله مونږ په سفر باندې تلو مونږ یو ځای کې قیام وکړو. چې کله مو قیام کولو، وی په دغه ټیم کې یو زنانه راغه، او چې زنانه راغه هغې مونږ له ووی چې یاره زمونږ د قبیلې چې کم سردار دی هغه له څه وبایي مرض لګېدلی، هغه بیمار دی، که تاسو کې دای څوکي مونږ سره لړ شئ چې هغه دم کی. وی زمونږ د قافلې نه یو کس مونږ دي سره ولیږلو او لاړو او هغې هلته دم کو، په هغه باندې الحمد شریف وي. چې کله یې پیدا وي دغه انسان ته الله جل جلاله شفا ورکا. محترم سامعینو، تاسو سوچو کې چې قرآن مجید د انسان دپاره د غونډو نه غټه ذریعہ چې کوم نه د شفا مو ګرځېده. د انسان چې څومره مشکلاتي چې په ده باندې څه مشکل راځي، څه تکلیف راځي، د الله جل جلاله کلام رالی بلدار. محترم سامعینو، د انسان دپاره شفا هم شوه. محترم سامعینو، هم دغه شان قرآن مجید چې کوم دی دا به د قیامت پر ورځ باندې د غونډو نه غټ شفاعت کوونکي. هم دغه شان محترم سامعینو، الله جل جلاله
چې کله یو انسان قرآن مجید دا دی یاد کی دغه انسان لکمه مرتبه ورکي چې کله د انسان په سینه کې قرآن مجید دغه والدینو لکمه مرتبه ورکي نو موږ تاسو ته پکار دي محترم سامعینو چې په دې عظیم میاشت کې د رمضان المبارک عظیم میاشت ده دغه یو څو د شمار ورځې پاتې دي هر انسان له پکار دي چې د قرآن مجید تلاوت کوي او د الله جل جلاله ذکر کوي او په دې هیرو شپو کې د قرآن مجید ډیر زیات اهتمام کوي الله جل جلاله دې موږ ته په دې یو څو خبرو باندې پوره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.